د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو په ننني پودکاسټ کې به د یو نجی تعلیمي ادارې خبرې اترې کوو چې دغه تعلیمي اداره په ډېر لږ وخت کې سوونو ته تعداد ورسو، بیا په تنګي شان پسمانده علاقه کې دومره لوی انویسټمنټ چې هغه کیږي، نو دا یو ډېره عجیبه شان خبره ده چې دلته کې دومره انویسټمنټ کې آیا دونه امید و دلته په ماشومانو باندې دلته تعلیم ډېره زیاته کمی ده. نو نن د پین ضلعي صدر نفیس الله صاحب، ضلعي جنرال سیکرټري خالد خان شیرپو، فنانس سیکرټري حمید الله خان او دغه شانتې انفارمیشن سیکرټري سجاد علي تورنزی، داسې تاسې تنګي کابینه راغلې وه. باقاعده دغه کیک سرمني مو شوله او ورسره چې کوم دی نو زاهد باچا دا یو ډېر لوی انویسټمنټ کړی. د ټولو مخکې به د هغوی سره خبرې اترې کوو چې دلته کې دا دومره امید و چې نن دغه یو شادي خان کې پروګرام را جوړ کړی دی او لوی تعداد کې والدین راغلی وو. نو زموږ د علاقې دپاره دا یوه نوې شان خبره ده، ځکه چې برانډ شته، تعلیمي ادارې شته، خو په 400 کې بیا په تنګي تحصیل کې داسې تعلیمي اداره وروړله. زاهد باچا، نن څو کاله شو، نن څونه امیدونه وابسته وي او نن څونه مطمئن یې؟ جدا مونږه څلورم کال د سکول پوره شو. ستانه تعاون، مینه او اعتماد چې په مونږه باندې د علاقې خلکو کړی دی، نو هغه د مونږه د امید د ډېر زیاتو ټیک شو جي، او هغې په وجه باندې دا سکول کامیاب شو. نو موږ د هغوی ډېر ډېر شکریه ادا کوو چې هغوی موږ باندې دا ټرسټ وکړو، او انشاءالله مخکې به موږ داسې دا کار جاري ساتو او د دې نه به هم نور دا سکول ښه کوو. زاهد باچا، یو پوښتنه وکړم، تعلیمي ادارې هغې کې دا 6 ستمبر، 23 مارچ، 14 اګست دغه حوالې سره ستاسو تقریبات څنګه؟ نو موږ جي دا ټول تقریبات خو هم مناوو، دې نه علاوه څه نور هم زموږ داسې کارونه وي چې هغه په سکول کې کوو، دغه دي لکه اکټیویټیز وي، ټیک شو جي، چې د هغې سره د ماشوم په نالج کې اضافه کېږي او هغه کې یو دغه راځي، ډسپلین هم راځي او کانفیډنس هم راځي. نو دا د تعلیمي ادارې سره تړلي شیزونه دي، لکه صرف په کلاسروم کې سبق خول نه دي، خو هغې ته لکه د هغوی اخلاقي تربیت، د هغوی مذهبي تربیت، هغوی نور لکه داسې د دنیا د حاله چې خبر وي. او لکه دا ماشوم چې دی نن طالب علم دی، په سبا به دی دغه ته وځي، دنیا ته وځي، بیا به هلته کار روزګار به کوي، دغه به کوي، نوکري به کوي، څه بل څه به کوي. او ډېر زموږ ماشومان چې دي نو هغه به د پاکستان نه بهر ملکونو ته هم ځي، ټیک شو جي، ځکه چې دلته خو ډېر دانه دغه جابز نشته دی. نو د دې ټولو خبرو له د تیارولو دپاره د کلاسروم د تربیت یا د ټیچنګ د علاوه دې سره مونږ چې د نور اکټیویټیز او مختلف دغه کوو، کمپټیشنز. لکه د ملک سره د مینې جي، د فورسز سره د مینې په دې باندې کار کوي. بالکل جی، بالکل. مطلب تعلیم خو یو ډېره ضروري شی دی د ملک د ترقۍ دپاره، ټیک شو جي، او تعلیم چې نه وي نو بیا به جي هېڅ هم نه وي. نو دا دغه چې دی مونږ لکه هر یو سړی په خپله شعبه کې د خپل قوم خدمت کوي، د خپل ملک سره مینه کوي. مونږ د شعبه ده د تعلیم، نو مونږ په هغې کې کوشش کوو چې یاره زمونږ په سکول کې یا نورو سکولونو کې زموږ سره هم چې دی لکه دا تربیت چې کوم یا دلته کوم تعلیم چې ورکړی کېږي چې هغه د یو انټرنیشنل سټینډرډ وي، چې سبا دا ماشوم چې دی دا په دنیا په سټیج باندې مقابله کولی شي. دا او ساینس کې ترقي وکړو، مونږ نورو شعبو کې ترقي وکړو، نو دا د دې د هر یو شي د ملک بنیاد چې دی نو جي دا دوه شیزونه دي، یو صحت او یو تعلیم. او دې شعبو کې چې څانه زیات مونږ توجه ورکوو نو هغه نه به زمونږ ملک ترقي کوي. ډېره زیاته مننه نفیس الله صاحب، د فن ضلعي صدر چې نن سبا پې رش ډېر زیات دی او پروګرامونه دغه روان دي. نفیس الله صاحب، دغه پروګرام ته څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طلب خان وروره ډېره مننه چې تاسو ماله د خبرو کولو موقع راکړه.
زاهد صاحبزاده صاحب چې دا منیجینګ ډایرکټر دی د ایجوکیټر تنګي کیمپس دې زه ډېر د مخکې نه پیژنم چې کله دی فیلډ ته راتلل نو چونکې دی خو بینکر دی زما ته دومره تمه نه وه چې دی به دومره کامیابۍ سره چې دی نو په ایجوکیشن کې یو کردار ادا کړي خو نن چې ما وکتل د دې د سیستم ته نو ماشاءالله دوی یا د دې چې کوم پرنسپلز دا یا د دې هغې سره د هغې چې کوم ټیم دی نو ډېر ښه ایفرټس یې کړي دي په 4 کاله کې ماشوم چې کوم دی دې مقام ته رسول دا ډېر ګران کار دی لکه څنګه چې وړوکی ماشوم پیدا شي او دې خړپوس زده کوي نو هم کافي مشکلات وي بیا د هغې نه پسې دې قدم اخلي نن تاسو کتل واړه کوچونی ماشومان راځي سټیج ته او یو زبردست پرفارمنس کوي نو دا د دې د ایفرټس او د دې د مهنت چې کوم دی نو نتیجه ده چې هغه د تنګي د خوش قسمت خلکو ته نن چې دی نو ښکاره شو یو پسمانده علاقه کې داسې برانډ وړل بالکل تعلیم کمی دی او د دې مین وجه څه ده صاحبزاده صاحب چې کوم دی دا د زړه نه ډېر ښه سړی دی ډېر روغ سړی دی ډېر رښتونی سړی دی او د دې دا ویژن چې کوم دی لکه مثال د بانک نه راځي ایجوکیشن طرف ته ولې راته تاسو ته به د دې خبرې پته نی چې د بانک نه مخکې صاحبزاده زاهد چې کوم دی په امریکا کې په امریکا کې او خو ټیک ټاک د جاب او التکی هغه جاب د پریخو د پاکستان ته راغی نو په پاکستان کې چې کله د خیبر بانک جاین کو نو دام د سوچوم دا چې راځه د خپل خلکو خدمت وکړم زه د خپل خوري خدمت وکړم او چې کله دا غې نه ریټایر شو نو بیا یو بل زبردست ویژن هغه د خو چې دینو ایجوکیشن طرف تراغي او نن تاسو وکتل چې یو ډېر زبردست پرفارمنس تما شومانو لکه مونږه وایو کنه چې را انټرنیشنل لینګویج چې کوم دی نو دا ډېر زیات ضروری دی نن تاسو وړوکې ماشوم راځي دا 1 کلاس ماشوم راځي او هغه په سټیج باندې چې نو په انګریزي کې چې نو خپل تعارف کوي خپل خیالاتو اظهار کوي نو اوماغه ویژن چې کوم دی نو هغه د ماشوم ته کنورټ کو د خپل مینجمنت چې کوم دی نو هغه یو سوچ ولا جوړ کو او دغه خلک چې کوم دی نو هغه مهنت کو خواري وکړه او نن هغه ماشوم چې کوم دی نو یو زبردست پوزیشن ته راوست سره لکه دا ماشوم چې کوم اړخ ته بوزي یا کوم نظریه کوم سوچ چې څنګه چې زه تاسو کوم چې د ملک سره مینا د پورسس سره مینا نو دې لپاره تاسو کوم کار چې کړی دی نو زبا دوی مجي چې ماشوم چې کوم دی کنه د مثال د اوسپنه دی او چې کله اوسپنه توده کی نو هغه چې کوم طرف تم اړې نو هغه به اړي اوس دا اوسپنه به ګرمای شو او دا به چې کوم دی نو د نه به یو کارآمد څنګه جوړیږي دا کمال چې کوم دی دا د استاد په لاس کې الحمدلله مونږ په دې سېکټر کې چې کوم دی نو د 100 کالو داسې مهنت کو کوشش کو او هر پروګرام لپاره دی وجه باندې راځو چې مونږه دا خلک انکریج کو کاغه د یو ادارې ټیچر دی کاغه د ادارې چې کوم دی نو پرنسپل یا پرنسپل دا یا د ادارې یو مالک دی یا پیرنټس دی یا ایون سټوډنټس دی نو مونږ و چې مونږه دی لراشو دی اپریشیټ کو نو دی بچ دی نو مخ کې لاټی زکه چې د یو ملک د ترقه انحصار چې کوم دی دا په ایجوکیشن باندې دا په تعلیم باندې دی په سټانډرډ تعلیم باندې دی نن سبا خو تاسو ته پته ده حالات چې کوم دی نو په هر ځای کې څنګه روان دي که فرض کومه صوبایي ګورنمنت ته ګورو او کومه چې کوم دی نو وفاقي ګورنمنت ته ګورو یو طوفان چې دی نو هغه په عوامو باندې راځي او هغه چې دی نو کله د ګرانې کله د پټرول ګران شو نن ډیزل ګران شو نن اوړه ګران شو نن داسې شو اوس د دغه سيزونو مخنیوي چې کم دی نو هغه بسو کوي هغه بومدا ګولالي بچی کوي همدا ټیچرز به کوي دا ټیچران بس کوي دی به چې کم دی نو د ماشومانو ته کوالټي ایجوکیشن ورکوي او دغه کوالټي ایجوکیشن په بنیاد باندې با دغه ماشومان چې کله راغټ شي دینه بچی کم دین انجینیر جوړ شي دینه بچی کم دین ډاکټر جوړ شي او دا خلک با د ملک په صحیح مانو کې خدمت کوي ځکه کومه دا خدمت ضروری ولې دی دا ځکه ضروری دی چې الحمدلله زمونږ د عمل نه الله پاک چې کم دینو قسم معدنیات ورکړي دي خدایغه لپاره چې کم دینو کم دغه هنرمن خلک پکار دي هغه خلک نشته او هغه د ایجوکیشن نه بغیر ممکن نه ده